حضراتو، الله رب ذوالجلال د انسان دا وجود او د انسان دا بدن د انسان دا جسم داسې ګرځولې دی چې د دنه به ګنام صادریږي، دی به نیکیم کوي. الله رب ذوالجلال ته منظوره دا وه چې یو داسې مخلوق پیدا کم چې هغه نیکیم کوي او هغه بدیم کوي، خو په دې نیکۍ سره انسان کامیابیږي، او کله چې دا انسان ګناه کوي نو سبب په دې ګناه سره دا انسان غورځېږي، خرابېږي. نو اوس د انسان نه خو به خامخا ګناه کېږي. دا خو الله رب ذوالجلال د انسان وجود داسې ګرځولی دی چې دی به خامخا ګناه کوي. خو یو انسان داسې دی هغه وایي چې ما د سره اډو ګناه کړې نه ده، یا رانه ګناه کېږي نه. نو حضراتو، د پیغمبرانو نه علاوه څومره انسانان چې په مخ د ځمکه راغلي دي دا معصوم نه دي. دا زمونږ ده اهل سنت والجماعت علماء دیوبند عقیده ده چې دا معصوم نه دي، خامخا به ترې ګناه کېږي. نو که یو انسان داسې دی هغه وایي چې زه د سره اډو ګناه کوم نه او نه مانه ګناه کېږي، ایسے به ده ګناه وکړه، ځکه چې د دعوا د عصمت وکړله، او عصمت دا پیغمبرانو ته حاصل دی. نو د دعوه د عصمت یا د عصمت وکړه او دا صفت د پیغمبرانو دی، ایسے بنو دقلته د په خپله ګناه وکړه. کوم انسان چې وایي ما ګناه نه ده کړې دوم هم ګناه وکړله، نو ګناه به د انسان نه خامخا صادریږي. دا ګناه خو به دې خامخا کوي. اوس د دې ګناه د ختمېدو طریقه څه ده؟ الله رب ذوالجلال چې یو مرض را لېږلی دی هغې دپاره یې دواییم را لېږلې ده. ما انزل الله داء الا انزل الله دواء. الله چې بیماری را لېږلې ده نو د هغې دپاره علاج هم را لېږلی دی. اگر چې ډاکټرانو ته یې پته نشته چې د دې بیمارۍ دپاره علاج شته او نه، خو الله رب ذوالجلال ورله علاج را لېږلی دی، علاج یې خامخا شته. هېڅ داسې بیماري نشته چې د هغې دپاره به علاج نه وي. هغه بله خبره ده چې ډاکټران بعضې ځایونو کې تا ته ووایي دا لا علاجه مرض دی. لا علاجه مرض د هغه په نسبت باندې دی. هر سړی د خپل عقل موافق خبره کوي. د هغوی عقل دقې پورې رسېدلی دی چې بس دومره زمونږ عقل او دومره زمونږ مهارت او تجربه وه، د دې نه ماوره زمونږ تجربه نشته دی. نو تا ته ووایي دا لا علاجه مرض دی. نور په دنیا کې هر مرض دپاره الله پاک علاج را لېږلی دی. زمونږ نظریه خو دا ده چې انسان باندې بیماری راغله او ډاکټر د هغه دپاره علاج وکړو، مخکې علاج نه و او اوس یې وایي علاج را ووتلو. نه، علاج یې مخکې مو خو ده ته پته نه وه دی ډاکټر ته. دا علاج الله پاک چې دا بیماری راوستې ده نو د هرې بیمارۍ دپاره ورسره علاج هم راوستی دی. چیف جسټس مفتی تقی عثماني صاحب دامت برکاتهم العالیه
هغوی بیان فرمایي و یو وارې زه لاړم زما افریقې ته سفر وشو نو په افریقې کې ځنګلونه ډېر زیات دي په دغې ځنګلونو کې موږ روان وئ زه په ټرین کې ناست وم هغه ټرین یو ځای کې ودرېدو نو خلک راکوشو دپاره د دې چې لږه تفریح حاصله کړو زم راکوشوم او دغه رنګې په دغه ځنګل کې داسې لږ ګرځېدو را ګرځېدو وی نو د بار نه چې څوک راشي یا زمونږ د ملک نه چې څوک داسې لوی سړی لاړ شي نور ملکونو ته نو هغوی ورله باقاعده داسې ترجمان ورکړي وي او معاون یې وله ورکړي وي نو وایي ما سره خپل معاون او زما چې کوم ترجمانو هغه هم را سره نو وایي زه ورغلم او داسې یو بوټی مې په نظر راغی وایي هغه بوټی را باندې ډېر ښه ولګېدو وایي ما وی راشه چې دا بوټی ران سره راوشو کومه وایي زه هغې بوټي ته ورنږدې شوم او وایي چې څنګه مې راشو کوو نو وایي د شانه راپسې زما چې کوم معاونو یا ترجمانو هغه راپسې اواز وکړو چې ما دې له لاس یې ونیسئ وایي ما ورته وویل چې ولې مفتی تقی عثماني صاحب دامت برکاتهم الله عالیه بیان فرمایي چې دې له ولې ګلتې ورنه وړم او تاسو ولې منې کړم نو وایي هغه کس راته ووی چې کو چېرې تا دله ګوتې وړلې وې دې بوټي له نو په تمام بدن باندې خارخ او یو ناشنا مرض لګېدلی و دا داسې بوټي دی وایي ما وی چې ښه دا خو د الله لاک شکر دی چې زه د دې نه بچ شوم او تا را سره احسان وکړو خو دا راته ووایه که یو انسان ناپوه وي او پته ورته نه وي او دې بوټي له ګوتې یوسي نو بیا به څه کېږي ځکه چې تا خو زه بچ کړم او ما به له ګوتې یو نړې خو که یو داسې انسان وي چې هغه ته اډو پته نشته او هغه راغی او دې بوټي له یې ګوتې یوړې او هغه باندې دا مرض خارخ وغیره ولګېدو نو د هغې به بیا څه علاج وي وایي هغه کس راته ووی چې دغې بوټي سره الله رب ذوالجلال په خوا و شا کې یو بل بوټي راخېچولی دی کله چې یو انسان دغې له ګوته یوسي او لاس یوسي او د هغې د وجې پې دا مرض راشي نو الله رب ذوالجلال دغلته ورسره خواته یو بل بوټي ګرځولی دی چې هغې له ګوتې یوسي نو هغه مرض الله پاک ختم کړي نو د هر مرض دپاره د هر یوې بیمارۍ دپاره الله رب ذوالجلال علاج راوستی دی او دنیا ته را لېږلی دی نو دا ګناه یو مرض دی روحاني د دې دپاره الله رب ذوالجلال علاج څه راګرځوي اوس خو موږ ګناهونه کوو ما خو تا ته وویل چې کم کس وایي چې زه ګناه نه کوم هغه هم په ګناه کې مبتلا شو ځکه چې ده د عصمت دعوه وکړله د پرهیزګارۍ دعوه یې وکړله او لوی سړی د پرهیزګارۍ دعوه نه کوي دی به اوس څه کوي الله رب ذوالجلال د دې دپاره علاج را لېږلی دی الله رب ذوالجلال بیان فرمایي یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبة نصوحا اے د ایمان خاوندانو رجوع وکئ توبو په معنا د رجوع سره د توبه وباسئ الی الله الله رب ذوالجلال ته توبة نصوحا داسې توبه چې اخلاص والا توبه ده